سلام علیکم ورونو څنګه یې خیر برابر زم انجینیر میاسن بچا او یو خبر را څرګنده شوې دا ډیر ځل خلک وایي چې اپریل باندې وا نور چې هغه تل دا ویډیو را څرګنده شوې چې دا خبره آیا دروغ ده چې دا په ستر کې اوس زه لکه منطقي ساینټیفیکلی پوهیم چې دا سولر اکلیپس د نور د اتم د ډیزه شي دی خو زما خبره ته وکړه مثال کې تور په داس مکه صحیح شو په دې ځمکه باندې توګه اوس د دې ځمکې نه ګیر چاپیره سپوږمۍ تاویږي دا سپوږمۍ د ځمکې نه ګیر چاپیره داسې تاویږي دا د ځمکې سیټلایټ دی سیټلایټ اوس دا نور دی سولر سیستم کې هلته کې ځمکه ده په درېیم نمبر باندې چې کوم پلانټ دی هغه ځمکه ده اوس دا ځمکه د نور نه ګیر چاپیره داسې تاویږي صحیح ده داسې سولر سیستم کې زمونږ دا سی آر ای او دا پلانټس او دا مومنټ کوي اوس داسې کار وشي چې اکثر دا سپوږمۍ نه دا راشي داسې راشي دا خو تاویږي نو کله ناکله داسې پرفیکټ الاین چې دلته کې نور دی دلته کې ستا په علاقه کې ورځ دا ورته مخامخ ده او په هغه ټایم کې دا سپوږمۍ بالکل د نور مخې لراله اوس ته ماته وایې چې سپوږمۍ د نور مخې لراله نو د نور رڼا چې خو په سپوږمۍ باندې پرېوځي خو تا ته دررسي نو एकदम د ورځې په منځ کې 12 بجې وایي سور نور به एकदम به تکه توره تیاره شي تکه توره تیارولې شي منځ کې سپوږمۍ راشي نو ښکاره خبره د انسان خو یېرېږي چې एकदम د ورځې وریځ شته دی نه تکه توره تیاره شو بلکې وریځ خو دونه تیاره نه راولي انسان جلد تیاره راشي نو خلک ویریږي دې ته وایي د نور تندر نیول دا لږ وخت د پاره بس بیا ختم شي هغه ټایم پورې کوم ټایم پورې چې د سپوږمۍ د دې ځای نه خوځېدلې نه بس نو دې ته وایي سولر اکلیپس او دغه شان د لونر اکلیپس سپوږمۍ چې تندر نیسي نو هغه داسې کار وشي چې د دې نور او د دې سپوږمۍ په منځ کې زموږ ځمکه راشي اوس د سپوږمۍ د دې ځای نه لرې که نه سپوږمۍ دلته ده او د 14مې سپوږمۍ ده چې بالکل رڼا کوي او بالکل د هغې سپوږمۍ او د نور په منځ کې زموږ ځمکه راغله د نور نه چې رڼا وځي هغه په ځمکه باندې پرېوځي نو د ځمکې دا سوری په سپوږمۍ باندې جوړ شي نو سپوږمۍ تکه توره ښکاري شي एकदम تکه توره ښکاري شي نو هغې ته موږ وایو سپوږمۍ تندر ونیوله لونر اکلیپس ورته انګلیش کې وایي دا ساینټیفیک ریزنز دي د سولر او د لونر اکلیپس د شاته د نور او د سپوږمۍ د تندر د شاته او د دې سره چې کوم خلک زلزلې تړي نو هغې کې ځینې ساینسدانان دا خبره کوي چې ګوره څنګه چې زمونږ د ځمکه هر یو څیز ځان ته راکاږي دې ته ګریویټیشنل فورس وایي دغه شانته کې دا ځان راښکلو دا طاقت نه ګریویټیشنل فورس دا په دې نور کې هم دی په دې سپوږمۍ کې هم دی دا هم څیزونه ځان ته راکاږي صحیح شو اوس یو څیز سایز څومره غټي اف جي از ایکول ټو جي ام 1 م 2 ډیوایډډ بای ار سکویر دا د فارموله دا غوښنه ته پته لګولې شي یو څیز سایز څومره غټي هغومره کې ثقل څه وایي چې دا نور او دا سپوږمۍ داسې یو ځای شو که نه چې د نور په تندر کې څنګه یو ځای کېږي نو د دې دا کششي ثقل دا قوتونه نه دي دا بالکل ټیټ شي د یو بل سره او د هغې د وجې نه په ځمکه کې دننه خاص پلیټونه دي موږ ورته ټیکټانیک پلیټس وایو دا سره پې ما بحث کړی او د زلزلې په لیکچر کې ته وګوره ارتکویک باندې تاریخ پټان ورکړې درته به راوړي نو په دې ټیکټانیک پلیټس کې وایي هلچل پیدا شي د دې د وجې نه زلزلې راتلی شي دا ځینې ساینسدانان پرډکشن داسې کوي نو راتلی شي د هغې د زلزلې راتلی شي که ټیکټانیک پلیټس په ړقولو کې دوی کامیاب شول او کامیاب نه شو نو بیا نه شي راتلی په دې وجې باندې پیغمبر علیه الصلات وسلام وایي چې نور تندر ونیوو نو مونځ وکړئ د الله تعالی نه معافي وغواړئ خپلو ګناهونو معافي وغواړئ خبره ختمه نو داسې دا یو ساینټیفیک پروسس دی اوس په دې کې ځینې کسان د سورې قیامت هغه آیت وایي چې په سورې قیامت کې هم الله تعالی خسف القمر یادوي چې قیامت راتللو په دغه کې خسف القمر وګوره خسوف نه پکې ورته خسوف ګرهن ته وایي خسف القمر نو مطلب دا چې سپوږمۍ به توره شي سپوږمۍ کله تورېږي کله چې تندر ونیسي نو د دې مطلب دا دی چې په سورې قیامت کې الله تعالی وایي چې قیامت راتللو نه مخکې به سپوږمۍ تکه توره شي لهذا سپوږمۍ تندر نیول دا د قیامت نښه ده دا د ځینې خلکو وینا ده او ورسره وایي چې ورپسې وایي چې الله تعالی هم په دغه آیات پسې دی چې الله تعالی وایي چې نور او سپوږمۍ به د قیامت د راتللو نه مخکې یو ځای شي د قیامت په نښو کې دا چې نور او سپوږمۍ به یو ځای شي نو لهذا دا وګوره دا نور دی سپوږمۍ ولا بالکل مخې ته راغله نو دا یو ځای شو نو د نور تندر نیول هم د قیامت نښه ده دا خلک چې کوم دا خبرې ډرایو کوي نو زما وروره الله تعالی خو دا ویلي دي چې نور او سپوږمۍ به یو ځای شي د دې سره دا ویلي چې ځمکې اسمانونه به یو ځای شي په نورو ځایونو کې په قرآن کې داسې پکې دا ویلي چې ستوري به ځمکې ته راپرېوځي مطلب ستوري به ځمکې به یو ځای شي نو دا چې زه تا ته کله ووایم که نه چې مونږ د فزیکس یوه تیوري د بګ کرنچ هغه ووایو ته به هله په دې پوه شي چې دا د الله تعالی مراد څه دی دا یو ځای کېدل داسې نه دي چې صرف الاین شو اقصاد له بس لاړل دا بالکل درهم برهم کېدل دي داسې یو ځای کېدل او دا بیا په قیامت کې کېږي خو دا به انشاءالله د سورې قیامت explanation د دې ډسکشن چې دې کې د قیامت کمی نښې دي along with physics د physics د پرنسپل د دې د اصولو سره سره به د دې بیل ان شاء الله explanation وکړو چې تاسو زه ویم چې څنګه بګ رپ تیوري د سوي بګ کرنچ تیوري د سوي بګ فریز تیوري سوي د بګ بینګ د دنیا څنګه راغلي په هغه به ختميږي څنګه او په سورې قیامت کې الله تعالی څه سوي په دې باندې به ان شاء الله بیا بیل باسو وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير واحسن الجزاء 8 اپریل په اتم تاریخ د ګل په ورځ باندې د نور یو خطرناک تندر واقع کېدل ولې د نور به تندر نیسي اوس په حدیث کې راځي یا د مولیانو صاحبانو خبره په روایت کې راځي چې د امام مهدي د ظهور نه مخکې یا د قیامت نه چې مخکینی کوم روزي په اقي روزه کې باندې نور تندر نیسي نو په روزه کې نور تندر نیول د دې مطلب دی چې د امام مهدي ظهور په دې نه بعد کېږي دا غټه نښه د دې ښکاره شوله دا په دې روایت کې ویل کېږي ورسره دا ویل کېږي چې دې سره به زلزلې راځي او زلزلې خو موږ الریډي ویلي چې هغه بل ورځ په تایوان کې مضبوطه غټه زلزله شوې ده د هغې نه بعد بیا په جاپان کې غټه زلزله وشوه د هغې نه بعد بیا
په نیویارک کې مضبوطه زلزله وشوه. دا یو څو ورځو کې دا زلزلې وشوې او د یو اس جیولوجیکل سروې وایي چې داسې یو څو زلزلې کېدل ویلي لحاظه دا اوس بالکل کرسټل کلیر شفاف صفا ښکاره شو چې د آخري وختونو علامات پوره شو د امام مهدي ظهور به کېږي. او د هغې نه علاوه د سرو غواګانو واقع خو تا ښه اورېدلې ده چې یهودیانو د دې جنګ په دوران کې کوم چې په دې غزا کې اوس روان دي 15 سرې غواګانې راوښتې دي، هغه به دوی اوس علالۍ ذبح کوي، به خپل هغه صفایي به کوي. تاسو پرې ما پوهه کړي وئ. د هغې نه بعد به دوی د هیکل سلیماني شروع کړي او دجال د آمد د راتلو خبره روانه ده او جنګ په دنیا کې روان دی. نو لہذا دا د امام مهدي د ظهور نښه دجال د آمد چې هغوی تیاری کوي. دا جنګونه دا کرسټل کلیر شو چې د آخري وختونو د انډ ټایمز علامات بالکل کلیر شو. دا هغه آخري وخت اوس راوخته. اوس خبره دا ده چې دا کوم روایات ویل کېږي که نه، دا چې کوم دا خبره زما واورېده نو د دې د زه اوس سرچ اپریشن کوم، زما خبرې ته په غور باندې غوږ کېده. دا چې کوم روایت ویل کېږي چې د قیامت نه مخکینۍ روژه کې یا د امام مهدي د ظهور دپاره دا نښه لازم ده چې د روژې په دوران کې به نور دندر نیسي. نو دا روایت دی د عمر بن شمر نه، صحیح ده. دا عمر بن شمر نه دی روایت کوي د جابر نه، جابر روایت کوي د محمد بن علي نه. اوس د محمد بن علي په باره کې دا ویل کېږي